چې متهجد کوه مې اشراق کوه فرایض نه یادوم مستحبات یادوم متهجد کوه مې اشراق کوه ما وابین کوه مساخ کوه من نوافل کوه من نفلی روجی نه سو مخیر د ذکر او اسکار ډیر کوه فرضی احکام سر تر سوا خود د بندگان حقوق مخره هغه مسله ده الته به یو کوی اویا غزه کې باغه اویا کاله کې به تاغیل الله ورخته کې چې ورځه اویا کاله کې الته به یو شي ستاله ښکاره شي ته به وایې چې یا الله ما خو دنه پیسې والي خو ما څه خو پیسې اوس نشته ما خو دنه پیزار پټ کړی دی ما د دنه ځمکه قبضه کړې ده ما د دنه مال والی دی خو ما څه نشته چې اوس ورکړم والا نو دې کوی کې به الله پاک دله د هغه رنګې په شکل کې یو شیز ورښکاره کړي چې ورکوشه نو چې دې هغې له ورښکته شي په څو کالو کې به هلته ورسي نو هغه شیز به روچت کې مثال چپله ده دا به یې رانیولې وي بس راخیږي به راخیږي به د کوی دې سر ته چې کله روخیږي الله پاک به ترنه هغه څیز واپس وغورځوي الله به ورته وي بیا ورپسې ورځه دې عذاب کې به دی الله مبتلا کړي موږ څه وایو زماړه استاد ته اوس ګهرې قیامت کې به راکاږو تا سره به الله راکاږي او که ته به راکاږي په والله العظیم که د الله په حضور کې ودرېدې او په خوله د الله مهر ووالو چې دا ټول اندامونه به دې لګیا وي خپې به دې ګواهي ورکوي چې خدایه په ما یې دا کړې لاسونه به دې ګواهي ورکوي په ما یې دا کړې سترګې به دې لګیا وي په ما یې دا کړي غوږونه به دې لګیا وي په خوله به دې مهر لګېدلی وي هېڅ به هم نشي کولی دومره په غرور سره په ګناه باندې فخر مه کوئ بس ګناه وشوه الله له توبه وباسه په پردي حق باندې که چېرې دومره جرأت سره ته لګیا یې نو صرف ګناه نه و زما د ذهن مطابق چې څومره زه د شریعت خبرې ته ګورم څومره جرأت سره چې ته په پردي مال باندې لګیا یې او خورې یې جرأت سره نو صرف حرام نه صرف ګناه نه امکان شته دی چې ته د کفر په غاړه باندې ولاړې ورنږدې ورته